قوم خاوندان خو تعالی الله ډېر فضیلت درکړي او موږ نه غلطي شوې ده کنه خطا کار. نو نبی علیہ السلام ته هغه آیات وی چې کوم یوسف علیہ السلام رونو ته بیا ویل. یوسف علیہ السلام رونو ته سوي یغفر الله لكم یغفر الله لكم الله مبخا. نو دی نبی علیہ السلام ورته چې دا وی یغفر الله لكم الله مبخا رب العالمین ډېر بخون کې دې په مخه معاف شو توبه مو استلا. خو خبره دا ده هغه نقطه مې دلته وا چې هغه ابو سفیان چې کوم د مکې سردار دی اوس ګیرم دی د دنیا کافری وجه چې هغه په ټک توبه قبلېږي او د دوی توبه دونه سات پس قبلېږي په مینتونو ولې دوی دروغ ویلي په نبی علیہ السلام او دوی شیرونه جوړ کړي بهتان یې لګولو او غیبتونه کړي د پیغمبر علیہ السلام. نو غیبت چې پچا جو وکړو بهتان دې ولګاو دا پزړې او داغ ولګيږي دا ګوري بیان لرکېږي. زمون خلکو کې دا یو خطرناک صفت دروغ ویل بهتان لګول بے ځای غیبتونه کول او بیا پروژه کې جمعهتون هم د غیبتونو اړې خپکیږي بنا دینه توبه وباسه دا ډېر خطرناک او سنگینه ګناه الله په خپکیږي. نو غیبت پړې رسېدونو غیبت چې دی هغه باندې نبی علیہ السلام فرمایي کذب او غیبت یفتران الصوم هغه دا معنا چې د روزي خپل کم اجر او ثواب د قیامت په میدان کې چې تل پیډه کیږي هغه ثواب بني غاړه خلاص شو خو هغه ثواب بني. د دې سيزونو نه لګيو پټې ځان ساتي. یو صلات تسبیح کول دي آینده جمعه کې د بیان به کوم تاسو ته بیان د میغې له زور ورکه صلات تسبیح خامخا روزانه کوي چې نه پاتې نشي بل ذکر ډیر زیات کوي لا اله الا الله تسبیح ځان سره وایي دا ګوري کمال دې چې دا ذکر وکړي او بل درود شریف وایي. ها درې سيزونه مې درته خو یو صلات تسبیح روزانه چې وسم کېږي دروازه یو ځل خامخا کوي 60 منټه په لګي ډېر په قلار کې نیمه غنټه 15 منټه یعنی 60 منټه کې په قلار کې او یو درود شریف هر مسلمان لپاره چې کم از کم زر کرته درود شریف دی په نبی رسول الله خامخا وایي. تاسو کې پدان بالکل لازم کې به روزه خامخا وایي کور ته چې ده هغه څلکه پور چې ده نو سر کرته بموي دومره ټیم په نه لګي او کله لګي نو خیر دی پیغمبر علیه السلام په موږ له حق او دریم ذکر لا اله الا الله دروازه 15000 کرته ویل شي 6000 کرته ویل شي نو کم از کم یو زر کرته ذکر خامخا کوي. نو چې زر کرته ذکر وک لا اله الا الله دومره اجر به الله درکې لکه د رمضان نه بغیر کې او یا زر کرته ذکر کړي هم یې شو بیا نه راځي چې زر کرته د درود شریف وي دومره اجر به الله درکې لکه د رمضان نه بغیر کې او یا زر کرته درود شریف وي زر کرته دې سوره اخلاص وي قل هو الله احد سوره پدې دومره ټیم نه لګي دومره اجر به الله درکې لکه د رمضان نه بغیر کې او یا زر کرته سوره اخلاص وي ور نیکی دا سي در باندې الله نودي لکه باران چې سړي په سر باندې راوړي دینه فائدہ والے رب العالمین زموږ روزي په خیر سره رسول جی یو سړی موږ نه کوي او روزه نشي نو باندې سړی ورته اصل خپل ته کوی ټول روزه نه دا خبره غلطه ده که یو سړی موږ نه کوي روزه نشي نو خیر دی روزه خپل ثواب دی روزه ځان له فرض او مونږ ځان له فرض نو خیر دی روزه کیږي خو خدای چې مونږ کې د مونږ اهمیت د روزه نه زیات دی مونږ فرض روزه فرض د مونږ اهمیت د روزه نه زیات نو چې روزه نشي لوګه تندا او ناره برداشت کوي نو مونږ خامخا کوي. په تراو کې امام پس قرآن نیول څنګه دي نه قرآن به بالکل نیو کې څه فائدہ ده کته د قرآن نه فتح ورکه واغشت دا ختم برباديږي قرآن ور پسې نه نشي د پښمنی کې څوک ودشي او په خله کې د ډوډۍ سزاري پاتې شي په غیر او جماعتي دا خو مو وای کنه کزاري پاتې شوی د ډوډۍ په خله کې اوس خدای چې خله دې رستو کنګال کی ازری دې وګورځي کدا غزری تیر شوی نو که هغه د چڼې د دانې برابر یا د هغې نه زیاتې وي روجه ماته شو او که د هغې نه کمې وي بیا روجه نه ماتېږي. مسواک مګلو باندې روجې ته څه نقصان نه رسېږي. ښه مسواک مګلی شي د دنداسه نشي مګلی د دنداسې هغه دغه چې دي اوبی هغه بیا تېرېږي. یو انسان د چا غیبت کړي او د ډېرو خلکو یې کړي وي او د انسان په دې خپله ګناه ستومانه شي دا د عجیبه سوال وکړه که یو انسان د چا غیبت کړي یا د چا اورېدلی وي دا خو موږ ټولو کړی یو قسم ته اخلاص نه یو امام بخاري رحمت الله علیه وی امام بخاري وی که زه مړ شم
نو یو ګناه ده چې د هغې په ما وبال نشته. انشاءالله ما په خپله زندګۍ کې د چا غیبت نه کړی دی، نه مې اورېدلی دی. د غیبت حساب به وي ما سره نه کېږي د قیامت په ورځ. امام بخاري ما سره به وي د غیبت حساب نه کېږي. یو زمونږ مولوي صاحب الله دې وبخي، تاسو ته پته وه چې څوک به کېناستل غیبت به یې کوو، یاره مسلمان وي پرېږده وي دا خبرې مه کوه، نه به یې د چا کوو نه به یې د چا اورېده. نو خیر مونږ هم ډېر کړی دی او تاسو به هم ډېر کړي، خو د هغې هغه وبال که ځان خلاصی نو دا طریقه ده. یو به توبه وباسي دا د اخلاص چې بیا به د چا غیبت نه کوم نه به اورو، توبه به وباسي. او بل به دا ووایي چې یا الله که ما د چا غیبت کړي یا مې د چا غیبت اورېدلي نو خدای هغوی وبخي او ما م وبخي. چې د چا د غیبت کړي د هغې د بخښنې سوال وکړه، که د چا غیبت ته اورېدلې د هغې دپاره د بخښنې سوال وکړه نو ستا به ګناه الله معاف کړي. خو داسې نه چې روزانه غیبت کوي او بیا کار کوي او بیا غیبت کوي او بیا کوي، نه توبه به دله د اخلاص وباسي او ووایه چې الله که د چا غیبت مې کړي یا مې د چا اورېدلي خدایه هغې مو بخښه، ما غلطي کړې ده او ما مو بخښه. که یو سړی په اودس کې 200 کرته درود شریف ووایي 15 نیکۍ دي، په دې پوه نه شو. په غوږ کې تیل اچولو سره روژه ماتېږي، نو په اوبو اچولو سره دې باندې هغه لیکلي دي اکثر اوبه خو داسې یو شی دی چې هغه دا سرمن نه جذب کوي، واپس راځي. او دارو چې ده د غوږ نری پرده ده، ډېره معمولي باریکه پرده ده، غوږ سورې نه دی، ډېره نری پرده چې دارو دې واچو دارو من غوړې هغه ته پورې را پورې بل طرف ته وځي. دا به حکمت دی. په سترګو کې دوی اچولو سره روژه بالکل نه ماتېږي، په سترګو دارو روژه نه ماتېږي. بغیر د ضرورت نه په لوډ سپیکر ختم بالکل نه پکا، په لوډ سپیکر په تراو کې ختم قطعا نه کې، هر جمعات کې چې وي څه ضرورت دی په لوډ سپیکر ختمونه کوي. یو هم خلک تراو نه وستل، نور دینو کې خلک تراوی کوي، تا چې ختم په لوډ سپیکر شروع کړ نو ته ثواب ګټ. اسید یو تپوس ته کوم تاسو نه مال لږ جواب راکړي چې دا مونږ ختمونه کوو، دا دې لکه چې زموږ ثواب وشي که ګناه؟ دې لکه چې ثواب وشي که ګناه؟ ثواب. نو ځان دې ستړی کړ، ثواب ګټې. نو چې ته په لوډ سپیکر تلاوت په زوره کې په کور کې زنانه تراوی کوي، تاسو نه تپوس کوم آیا د هغوی هغه تراو ته ضرر رسي که نه رسي؟ خامخا هغوی تلاوت کوي، مونځ کوي، هغې نه په دې پوه چې یو رکعت مې وکړه که دوه مې وکړه، هغه اواز ته وایي تا ته غوږ کېږي که خپل مونځ وایي. یا په بل جومات کې امام تراوی کوي، هغه امام او مقتدیانو ته ضرر رسي که نه رسي؟ نو د هغوی د مونځ خراب کړه، نو چې د هغوی مونځ دې خراب کړه نو دلته ثواب دې ډېر وګټه که ګناه دې ډېر وګټه؟ په لوډ سپیکر کې اړو ثواب نشته، ثواب خو دې نه کېږي لوډ سپیکر، خو چې د بل مسلمان مونځ دې تباه که برباد دې کړه، د جمع مونځ دې تباه که برباد دې کړه، د زنانو مونځ دې تباه که برباد دې کړه. بل دا چې تلاوت ته غوږ کې ښودل واجب دي، چې تلاوت څوک کوي ته به ورته غوږ ږدې لازما. هلته څوک ماشوم قلاری زنانه ده، څوک خاوند له ډوډۍ ورکوي خبرې کوي، څوک د دنیا د کور نور ضروریات دي د هغې خبرې کوي. نو دا مسله وره مرقات لیکلي د مشکات شارح چې که چا تلاوت په زوره کو او بل مسلمان ورته غوږ پکار چې کېږي خو چې نه شي کېښودی، د دغې خلکو چې څومره ګناه کېږي ټوله دې قاري شوه. هغه چې څومره ښځې ماشومان سړي د تلاوت اوري، هغې غریبانان خو نه شي چپ کېدی، د دنیا کاروبار کوي، د هغې خلکو چې د هغه زرګونو خلکو څومره ګناه چې ټوله په دې قاري رابار شو. نو ته ثواب ګټې بې وقوفه کس ګناه ګټې دا څه کې او فایده پکې سره په لوډ سپیکر. لوډ سپیکر کې که خلک ډېري نو په جومات کې لاندې ولګوه چې دا عام خلک ستا تلاوت وو. نو ختمونه قطعا په لوډ سپیکر مه کوئ، ریاکاري مه کوئ، ریاکاري مه کوئ، خلکو ته هم ضرر، ماشومانو ته هم ضرر، هلته به څوک بیماري هغې ته هم ضرر شوه، ګناه دې بیا له واغېسته. څوک به ځان له تلاوت کوي هغې ته هم ضرر، څوک به تراویح کوي هغې ته هم ضرر، څوک به ودي د خوبه دې پاڅو هغه ته هم ضرر. نو ثواب ګټې خو ثواب ریاکاري دا خطرناکه